نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. او کله چې زما بندگان ستانه زما باره کې تپوسو کی نو زه نږدې یم. زه قبلوم د بلونکي دعا کله چې هغه زما نه غواړي، نو پکار دی چې هغوی زما حکم اومني او په ما ایمان راوړي د پاره د دې چې هدایت بیا مومي. فاستغفروه ثم توبوا الیه ان ربی قریب مجیب. نو تاسو هغه نه بخنه وغواړئ، بیا هغه ته توبه وکړئ، بېشکه زما رب نږدې دی، قبلونکی دی. الله د بنده نږدې دی، هغه اوري، هغه دوا هم قبلوي. ځکه موږ ته غوښتل پکار دي او د غوښتو د آداب خیال هم ساتل پکار دي. نو د دعا آداب کې ټولو کې اول څه دي؟ د الله حمد و ثنا. لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. د الله سوا څوک معبود نشته، هغه یوازې دی، د هغه څوک شریک نشته. بادشاہت هم د هغه دی او ټول تعریف هغه د پاره دی او هر شیز باندې کامل قدرت لري. د بد نه بچ کېدو همت او د نیکۍ کولو طاقت مونږ کې نشته مګر د الله د توفیق سره. الله سوا څوک معبود نشته او مونږه صرف د هغه عبادت کوو. هغه طرف نه انعام دی او هغه د پاره فضل دی او هغه د پاره بهترین ثنا ده. د الله سوا څوک معبود نشته او موږ هغه د پاره بندگی خالص کولو والی یو، اگر چې کافران دی دا نه خوښوي. دا دعا د مونځ نه پسته سلام ګرځولو نه پسته ویل کیږي او دې دعا کې صرف او صرف د الله حمد و ثنا ده، د الله د توحید بیان دی، د الله د صفات بیان دی. چې کله بنده د توحید اقرار وکړي او د شرک نه ځان بیزاره ظاهر کی نو دا د دعا اعلی ترین قسم دی. دې کې انسان لګي الله ته وی چې زه ستا محتاج یم او زما د ټولو مسایل حل صرف او صرف تا سره دی، ځکه چې ته په هر شیز باندې پورا قدرت لري. نو که موږ ته څه پریشانی وي، که غم وي، که تکلیف وي، که موږ د خپل تقدیر نه یریږو چې یا تقدیر کې به څه کیږي، نو د الله سبحانه وتعالی صفت په هر حال کې کو او د الله نه به بدګمانه کېدل نه دي، هغه نه لرې کېدل نه دي، هغه نه خفه کېدل هم نه دي، بیا هغه ته راګرځېدل دي او د هغه تعریف کول دي. نو هر قسمه تعریف الله د پاره دی، ځکه چې هغه امغه دی چې کوم دعا قبلي، د بیوسه دعا قبلي چې کله ورته هغه دعا وکي، هغه د مظلوم مدد کوي چې کله هغه ورته आवाज وکي او هغه موږ نه هر تکلیف لري کوي، هر شر زموږ نه لري کوي او زموږ زړه د هغه په ذکر سره ژوندی کیږي او زموږ ټول معاملات د هغه په حکم باندې وجود کې راځي او زموږ ټول مشکلات د هغه رحمت سره لري کیږي او د هغه راکړې حفاظت سره زموږ ته حفاظت ملاويږي او زموږ مشکلات آسانېدل هم د هغه په مرسته وي. او دا چې موږ د هغه اطاعت کوو یا عبادت کوو یا دعا کوو، دا توفیق هم موږ ته هغه راکوي. نو ځکه بیا هغه طرف ته راتلل دي، هغه طرف ته رجوع کول دي. الله زموږه مولا او کارساز دی. زموږ ژوند کې ډېر شی واقعیات داسې وي چې هغه موږ ته ډېر بد لګي او زموږ تقدیر کې وي، هغه موږ پوهیږو نه چې دا راسره ولې وشو، دا تکلیف په ما ولې راغی
هغه انفرادي ژوند کې هم کیدی شي، یعنې یوازې په ما هم کیدی شي او زما په ټول قوم هم کیدی شي. مثلا دا کووډ چې راغی، دا ټولې لارې بندې، د خلکو قسمه قسم مسایلو، نوکرۍ لاړې، نو دا د تقدیر حصه وه، دا د الله طرف نه راغلی دی. د الله فرمان دی قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوکل المؤمنون. ته ووایه چې مونږ ته به هرګز ونه رسي مګر هغه کوم چې الله مونږ له لیکلی دی، هغه زمونږ مولا دی او مؤمنانو له په الله بھروسه کول پکار دی. دا د عقیده تقدیر حصه ده چې زمونږه ژوند کې هیڅ شی داسې نه وي چې کوم د الله فیصله نه وي، چې کوم د تقدیر حصه نه وي. او صرف مصیبت نه بلکې خیر او نعمتونه چې کوم راځي زموږ په ژوند کې هغه هم د تقدیر حصه وي. نو چې کله موږ ته دا پته ولګي چې څه وشو، هغه لیکلی و، هغه د تقدیر حصه وه، نو بیا هغه مشکل آسان شي او بیا د انسان په حوصله کې اضافه کیږي. او د انسان په حوصله کې اضافه ولې کیږي؟ چې انسان په دې پوه شي چې الله خو په بنده ظلم نه کوي. او موږ د پاره بنده کېدلو د پاره څه شی لازمي دی؟ چې زموږ د دا یقین وي چې الله به څه فیصله زموږ باره کې کوي، نو هغه به په موږ ظلم بالکل نه کوي. الله چې څه هم فیصله وکړه یا کوم نعمتونه یا تکلیف د هغه طرف نه رالل، دا زموږ اختیار کې اډونه دي، دا د الله په مرضی راغلي دي. او بیا موږ ته دا ورسره یقین ساتل دي چې د الله هر فیصله کې به موږ له خیر وي، هغه زموږ مولا دی، نو موږ ته د هغه نه ډیر ښه امید دی. مؤمنانو ته په الله توکل کول پکار دي. تاسو خبر یې د توکل معنا څه دی؟ چې د خیر حصول او د شر لرې کېدو دپاره صرف الله خپل سهاره ګڼل. څوک چې په الله بھروسه کوي هغه چرې نامراد نه وي، او چې څوک په پردو بھروسه کوي، بې الله په نورو کوي، هغه ټول عمر بې یارو مددگار پاتې شي. او توکل څه شی وي؟ چې انسان د خپل بېوسۍ اظهار وکړي چې زما وس کې هیڅ نشته، ما سره هیڅ هم نشته، او د هر شي مالک الله دی او هر کار د هغه په اذن کیږي. هغه به کوي چې څه هم کوي، او چې څه هغه کوي هغې کې به خیر وي. نو د دنیا او د آخرت فیصلو کې د زړه اعتماد او دا ایمان لرل چې د الله نه بغیر څوک راکولی نشي او نه د هغه د اجازت بغیر څوک نقصان راکولی شي. مونږ فطر کې دا دعا وایو کنه، اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یعنی کوم چې فائدہ یا نقصان وشو هغه د الله فیصله ده. نو هر معامله د الله تسپارل او بیا دا یقین لرل چې که الله مالا خیر لیکلی دی نو څوک یې ودرولی نشي، او که څه تکلیف څه ازمایش په لاره کې دی نو بیا زما مدد څوک نشي کولی. نو څوک چې په الله بھروسه کوي الله د هغه ارادو کې هغه له کافي شي. مثلا موږ مختلف ارادې کوو کنه، ما ته په سفر تلل دي، زه کار لزم، زه به فلانې بزنس کوم، زه به ډیګري اخلم، زه به دا سبق ویم، او بیا قسمه قسم شیزونه دونه فیس دی ما فیل نشم، بل ملک ته ځم څنګه چل به کیږي. خو چې کله موږ خپل ټول خواري وکړو، بندوبست انتظام هر څه وکړو، هغې نه پسته که موږ ته په الله توکل وي نو بیا به موږ ډېر په آرام یو چې بس ما چې څه کول ومې کړه، اوس مخکې د الله کار دی، هغه به کوي، او چې څه راله وکړي هغه به ماله بهتره وي. نو د الله او رسول او فرشتو نه علاوه په تقدیر ایمان هم زموږ د ایمان حصه ده. خو تقدیر دپاره په عربی کې دوه ټکي استعمالیږي، یو قضا او یو قدر. قضا معنوي فیصلې کول، څنګه قاضي نه وي قاضي فیصلې به کولې، او قدر معنی دی اندازه مقرر کول. نو قدر هغه تقدیر دی چې کوم الله تعالی خپل مخلوقات په معامله کې د خپل علم سره مقرر کړی دی، د خپل علم مطابق مقرر کړی دی. او قضا هغه فیصله ده چې کوم الله تعالی خپل مخلوقات په معامله کې کړی ده او هغې ته وجود هم ورکړی دی، یعنی هغه فیصلې بیا په وجود کې راغلی دي. نو د دې په بنا د قضا او په قدر باندې ایمان وروړو مطلب څه دی؟ چې الله تعالی په ازلی علم کې، ازلی علم چې کوم د همیشه نه دی او قیامت پورې به وي، هغه ته د هر څه علم دی الله ته،
یعنی الله تعالی ازلی علم چې دی هغه ته د قیامت پورې چې سبب کیږي هغه هر څه علم دی ورته. او الله سبحانه وتعالی چې کوم مشیت ته هغه اومغه کیږي چې کوم الله غواړي دا دغه مشیتي او په دې دغه په قدرت ایمان راوړل چې کوم په هر شي باندې محیط دی، یعنی هر شي هغه په قدرت کې دن نه دی، په هر څه غالب دی، هر څه کولی شي. نو په آسان الفاظ کې به درته وایم چې تقدیر هغه علم دی چې هر شی په وجود کې راتلو نه اول الله ته پته سم چې کیدل دی الله ته اول نه پته چې دا پکې ٹھیک شو. او که الله ته دا علم نه وي نو بیا هغه زموږ رب څنګه وي کنه. نو دغه علم د الله قدرت ظاهري او صرف علم نه چې هغه ته پته دی چې هر څه کیږي او هغه سکول نشي دا څه نه ده، نه صرف دا چې هغه ته علم دی چې سبا کیږي او هر څه کیږي هم د هغه په مرزه. نو یاد ساتئ چې تقدیر باندې ایمان راوړل په ارکان اسلام کې دی، دا د اسلام بنیاد دی. یو مسلمان چې وی زه مسلمان یم نو هغه به تقدیر باندې ایمان ضرور راوړي. قرآن کې الله وی ان کل شیء خلقناه بقدر، او بل ځای کې الله تعالی وی وکان امر الله قدرا مقدورا، او د الله حکم په صحیح اندازې مقرر کړی شوی دی. سورہ فرقان کې وی وخلق كل شيء فقدره تقديرا، الله هر شی پیدا کو بیا دغه اندازه مقرر کړه. نو بیا مونږ کې څوک تاسو کس کې دي چې هغه دې آیات نه انکار کولی شي یا هغه دا وایي چې تقدیر وقدیر هیڅ نشته. ځکه چې نن سبا تاسو خلک هم دي چې هغه وایي چې تقدیر هیڅ نه وي، انسان ځان پخپله جوړي. خلک وایي هغه انسان خپل قسمت پخپله جوړي، نه، کوششونه به تاسو کوئ او تاسو تقدیر تاسو په لاس کې نه دی. تاسو کوشش کامیابول ناکامول دا د الله کار دی، ٹھیک شو. تاسو کار صرف کوشش کول دی. نو الله حکم چې وی هغه طے شده فیصله وی، هغه ولن الله فیصله کړی وی. او تقدیر چې دی نو هغه تقدیر باندې ایمان چې دی د دې سلور حصے دي، سلور مرتبه دي. اولنې مرتبه څه ده؟ نمبر 1 چې الله په علم ایمان لرل چې الله علم لري. دویمه دی خبرې باندې ایمان لرل چې قیامت پورې څه هم کېدو والدي هغه ټول هغه په لوح محفوظ کې لیکلي دي، ٹھیک شو. او دریمه درجه څه ده یا مرتبه څه ده چې د الله په مشیت او دغه په اراده ایمان راوړل چې د هغه قدرت کامله مطابق نافذ کېدو والده، یعنی چې څنګه وي الله اراده وي او الله اراده پوره کیږي، ٹھیک شو. الله اراده شته او هغه اراده پوره کیږي. دا درېم. څلورم څه دی چې الله هر مخلوق پیدا کړی دی او د تخلیق کې دا څوک شریک نشته. نو بیا زموږ په دې خبره باندې ټوس ایمان دی چې الله خپل ازلی علم په وجه هر شی نه خبر دی چې څه شوي دي، چې څه کیږي لګیا دي او څه چې بعد دینه پسته کیږي. ځکه چې غیب او حاضر څه دي هغه د پاره برابر، مونږ د پاره غیب دی، حاضر دی، هغه د پاره دواړه برابر دي، ٹھیک ده. نو الله علم زموږ په شان دی نه دی، د مخلوق علم په شان نه دی. د الله علم کې هر څه راځي. وان الله قد احاط بكل شيء علما، الله خپل علم سره د هر شي احاطه کړی ده. الله ته د هر شي صورت، ډایمنشن، هر پهلو، نتایج، اثرات، د هر شي علم دی. مونږ خو صرف مخامخ خبره چې تصویر یو رخ ګورو، هغه د تصویر هر رخ کتی شي. انسان ته ډېر رستو پته ولګېده، دا دریافت خو ډېر رستو شو چې د انساني ژوند بنیادی اکایي سیل دی. او سیل څه نه جوړ دی؟ الله تعالی چې کله جوړ کړیو هغه دینه ډېر اول نه خبرو چې هغه څه جوړ کړی دي او بیا د دې ټولو شیزونو باریکیانو باندې هغه پوهیږي. سیل څنګه خرابېږي، څنګه ماتېږي، څنګه جوړېږي. او زاروجي وي که نه، نو رجوع کې دی وي چې ټول زاړه سیلز چې کوم ماتېږي، بریک ډاون کېږي، نو بیا په دې رجوع کې د میاشت کې رو د روجي سره هغه بیا نوي جوړېږي. نو انسان څنګه ناجوړه کېږي، څنګه د هغې علاج کېږي. موږ خو اوس لګیا یو بیماریان زده کوو، د هغې علاجونه زده کوو. هغه ته اوله نه دا هر څه پته دی، د دنیا د جوړېدو نه اول نه. نو الله تقدیر په لوح محفوظ کې لیکلی دی، ٹھیک شو. انسان دی وي که جنات وي که حیوانات وي جمادات وي که ستوري وي که سیارې وي، د دې ټولو تقدیر الله سبحانه وتعالی لیکلی دی او هغه ته خبر دی.
سوره حج کې راځي الم تعلم ان الله يعلم ما في السماوات والارض ان ذلك في الكتاب ان ذلك على الله يسير. ته نه خبر چې الله هغه ټول هر څه نه خبر دی څه چې په اسمانونو او ځمکه کې دی. بلا شبه دا ټول په یو کتاب یعنی لوح محفوظ کې لیکل دي او الله له دا خبره ډیره اسانه ده. سوره یاسین کې راځي موږ ټول سوره یاسین کې دا آیت څونه ډیر وایو کنه وکل شیء احصیناه فی امام مبین. پدیم چې سوچ نه دی کړي چې دا سوي الله وی چې موږ د هر شي ریکارډ ساتل دي په یو واضح کتاب کې. نو دې نه څه پته لګي چې قیامت پورې کېدو والا د هر شي ریکارډ موجود دی. ٹھیک ده. او دریم رکن څه دی د تقدیر باندې د ایمان چې الله څه غواړي هغه کیږي او چې څه نه غواړي هغه نه کیږي. اوس په تاسو سوچ کوئ چې دا خو موږ د دعاګانو سبق وې دا پکې اوس تقدیر کې عقیدې ولې خبره کیږي. نو خبره دا ده چې د دعا تقدیر سره ډیره مضبوطه رشته ده. سو پورې چې زمونږ بنیاد مضبوط نوي زمونږ دعاګانې ټیک نوي او بیا موږ خپل د دعاګانو باره کې بې یقینه یو کله غواړو کله نه غواړو. موږ وایو چې پته نشته قبلیږي که نه قبلیږي او په دعاګانو کې څه خوند نه وي. نو پکار څه دی چې موږ د بس دعا کوو که الله غواړي قبول بشي که نه غواړي نه به کیږي. چې څه زمونږ خوښ وي هغه زیات ښه دی او که نه چې څه د الله خوښ وي موږ دپاره هغه به ښه. ځکه چې الله مونږه زمونږ د ځان نم زیات پیژني بهتره او هغه ته پته ده چې مونږ لپاره څه بهتره دی. مونږ خو صرف وقتی خواهش ته ګورو زما دا شی اوس پکار دی خو هغه مخکې زمونږ د آینده راتلونکي مستقبل تم ګوري او هغه ته پته ده چې کوم شی کما دی بنده له ورکړو نو دنیا خو به پېښه شي خو آخرت به برباد شي. او الله ډیر مهربانه دی په مونږه. هغه قطعا دا نه غواړي چې وقتی لذت راکړي او آخرت کې زمونږ ته څه خساره وي. مونږ په خپل نفع نقصان لونه نه پوهیږو. مونږ دعا کوو خو هغه شی مونږ ته نه ملاویږي. خو تاسو دا سوچ کړی دی چې که هغه شی نه ملاویږي نو اینه علاوه راته نور څه ملاو شي. مونږه مسلسل د عبادت په حالت کې یو او که هغه مشکل زمونږ ژوند کې نه وي نو بیا به مونږ دونه عبادت وکړو دونه به الله یاد کو او دونه اجر به یو ځای شي دا چې اجر به وګټو دا چې دونه دعاګانې وکړي. نو دې کې هم د الله حکمت دی چې هغه ستاسو باز دعاګانې مؤخر کی هغه وخت کې نه قبلوي چې دا بنده د نورو عبادت وکړي. د بعضو خلکو جړه د الله ډیره خوښه وي او هغه غواړي چې دا بنده دې ماته وچاړي دې عبادت وکړي. ولې چې که حالات ټیک وي که نه نو د عام روټین مونځ خو بس سرسري وي مونږ خو باید ډېر غور هم نه کوو. او چې کله مونږ په مشکل کې یو تکلیف کې یو نو بیا مونږ د زړه نه دعا کوو جاړو خلوص سره عبادت کوو. بیا مونږ په جمع کې اجتماعي دعا هم کوو. بیا مونږ نورو خلکو ته وي چې ماله دعا وکړه. نو یو بله خبر هم ده چې بنده مومن چې کله په مشکل کې وي په تکلیف کې وي نو داغه ګناه هم رجیږي. پوه شوې د دې فایده څه شوه چې داغه عملنامه چې دا هغه وزني کیږي درنیږي ځکه چې پای کې بیا داغه ثواب زیاتیږي ګناه ته کمیږي لګیا دی. نو تاسو دا وګورئ چې که دعا د نه قبلېدو تاسو فایدې وکړئ که نه تاسو په اریان پاتې شئ. په الله به هم دونه مینه راځي چې ما خو یو شی غوښته او یا الله تا ماله دونه څه راکړه. نو یاد ساتئ چې که دنیا غواړئ ټولې دنیا نه یې مو غواړئ کیږي به هغه چې کوم الله غواړي. دا د تقدیر او دا زمونږ تقدیر سره یا دعا سره رشته ده. نو ځکه مونږ ته هغه طرف ته واپس تللی دي او تاسو ته خو پته ده که نه چې تقدیر دعا تقدیر بدلی. نو بیا د الله مخکې زاری وکړئ وجاړئ قلم خو مغه سره دی دعا وکړئ چې بدلې کیدله که هغه لیکلی هم دی ستاسو تقدیر تاسو دعا وکړئ چې هغه بدل شي که نه. نو دا خبره په زړه کې راسخ کېدل پکار ده چې کیږي به هماغه چې کوم الله غواړي نه یې څوک روانولی شي نه یې څوک ټیکولی شي او همدغه عقیده توحید هم دی چې ما سره څوک بد نشي کولی او ما ته څوک سره کولی نشي څو پرې چې الله نه غواړي او همدغه عبادت هم دی. زموږ خیال کې خو عبادت بس روژه ده او زکات دی او مونځ دی که نه حالانکه عبادت د انسان الله سره د زړه تعلق دی دا یقین دی دا ایمان دی
الله تعالی قرآن کې وی وربک یخلق ما یشاء ویختار، او ستا رب چې څه غواړي مکه پیدا کوي او چې څوک غواړي هغه منتخب کی. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، هم هغه دی چې کوم ستاسو صورت نقشه جوړوي په رحمونو کې څنګه چې غواړي. مونږ مطلب چې څه شی الله پیدا کړی دی، هر شی الله پیدا کړی دی، پای کې بندیان او دغه اعمال هم شامل دي. مونږ اکثر غواړو زموږ ماشوم دې په دې شکل کې وي، دې رنګ کې وي، نه دا زموږ اختیار کې نه دی. نو الله تعالی بیا مونږ نه څه غواړي چې مونږ دغه اطاعت کارونه وکړو، مونږ دغه نافرمانیانو نه بچ شو. او د اطاعت فایده څه ده؟ دغه خبره منلو فایده څه ده؟ د الله مینه ملاویږي. ګوره الله نیک کارونه پیدا کړي دي او غیر صالح اعمال پیدا کړي دي. اوس مونږ څه کوو؟ ټول امتحان زمونږ د چوایس دی، زمونږ د خوښې دی. کریشن تخلیق چې کوم دی هغه د الله دی، چوایس زمونږ دی. مونږ به څه ځان ته خوښو، څه به کوو، نیکی به خوښو که نه شر به خوښو، دا فیصله مونږ ته کول دي. کیږي همغه چې کوم د الله د اذن سره کیږي، او چې کومه فایده ده هغه هم د الله د طرفه راځي. ها دې خبرې باندې د یقین ساتلو فایده څه ده؟ نعمتونو کې به اضافه کیږي. مثلا اولاد دی کنه، نو که په مونږه الله اولاد راکړي نو که په دې مونږه شکر ګزار شو نو فایده به څه کیږي؟ الله براله نور اولاد هم راکړي، یا هم دې اولاد کې براله برکت واچي، دا به نیک او صالح لوی شي. نو الله رضا هم دې سره ملاویږي. او شکر کول وای انسان چې کنه ټولو کې زیات خوشحالي. د شکر فائدہ دی چې الله با هغه هم درکوي چې کومه اوسه پورې نه دی درکړي. او شکر چې دی کنه هغه کولو ولا انسان هر وخت خوشاله ولي، ځکه چې هغه ته ټول وخت نعمتونه ښکاري. او ناشکر خلک ټول وخت خپي، ناشکر سره نعمت هم تلری شي، او بل وې د ناشکر کس سزا عمده ناشکری په خپل ده، ځکه چې د اغس آس پاس چار چاپیره د نعمتونو انبار وي، خو هغه ته ښکاری نه، هغه تش په تکلیفونو او په چې کوم شی ورسره نشته په هغه باندې غور کوي. لکه هغه دا نه وی چې الله شکر د چې دا شتا نه، هغه انجوای کوي، نه ته خوندلی، هغه ته صرف هغه ښکاری چې کوم نشته. او ما د اولاد مثال بدل کړم چې که اولاد دې د چا نو شکر الحمدلله چې اولاد شته. تاسو اغینه د پوسو کې چې چا اولاد نشته، خو دې د ښکاری اولاد کې څه کمی دی، اولاد څه په مشکل کې دی، نوکری نشته، واده نه دی شوی، تعلیم کې څه کمزوري دی، نو ناشکری. حالان کې د هر شیز یو وخت مقرر دی، ودونه به موشي، نوکری به ملو شي، تعلیم به مسنسو شي، خو مونږ هر شی د وخت نه اول غواړو، ځکه خپایو. تاسو معذوره بچو ته وګورئ، د هغې میندې بوډېګانې شي او د بچو خدمت کوي. نو تقدیر باندې یاد ساتئ چې په تقدیر ایمان ساتل د ایمان حصہ دی، او د ایمان حقیقت باندې هغې پورې انسان نه پوه کیږي څو پورې چې په تقدیر ایمان نه لري. ابو دردا وی چې د هر شي یو حقیقت وي، او هر کس او یو کس هم هغې وخه پورې د ایمان حقیقت ته نشي رسېدی څو پورې چې هغه ته دا یقین نشي چې کوم شی هغه ته ملاو شوی دی، که ښه دی او که بد دی، هغه نه خطا کېدی نشو، او چې کوم شی هغه نه خطا شو یعنی هغه ته ملاو نشو، هغه ته رسېدی نشو. نو زمونږه د ایمان دې خبرې تقاضا کوي چې مونږ د الله سبحانه وتعالی د کمپلیټ اتھارټي باندې یقین ساتو او ایمان لرو. د دې څه مطلب شو چې مونږ ته دا یقین وي چې قادر مطلق صرف الله سبحانه وتعالی دی. او یاد ساتئ چې تقدیر انکار څوک کوي دغه اعمال نه قبليږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې درې قسم خلکو سره به درې قسم خلکو نه به الله تعالی نه فرض قبلي او نه داغي نفل، یعنی نه به فرض قبليږي نه به داغه نیکیانه قبليږي. هغه څوک دي؟ نمبر 1 د مور او پلار نافرمانه، نمبر 2 احسان چاته وریادولو والا چې ما پته احسان کړو، نمبر 3 تقدیر انکار کولو والا. د دې اعمال اړو قبليږي نه وی چې سونم صدقې ورکی نه قبليږي. حضرت عبد الله بن عمر با قسم خوړ او هغه به چې کله تقدیر انکار کولو والا سره د احد غر عمر سره زروي کنه، او هغه د تقدیر انکار کوي او د دې سره سره هغه د ټول سره د الله په لار کې صدقه کوي، نو هم به الله نه قبلي سو پوری چې هغه په تقدیر ایمان نه وروړي.
نو بیا وګورئ چې څونه ضروری دی په دې عقیدې ایمان لرل. اوس روژه را روانه ده، رمضان را روان دی، د دې اصلي موقع ده چې موږ د دین چې کوم بنیادی زموږ تعلیمات دي، عقاید دي، هغه را تازه کو، چې کوم موږ نه هیر شوي دي چې هغه بیا را فرش شي. ځکه چې مخکې راتلونکي کال بیا زموږ هغه یاداشت سره به ډیر په سوچ تیرو ان شاء الله. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چې ما ته راتلونکي ما نه پس راتلونکي زمانه کې په خپل امت په باره کې د 3 شیزونو ډیر یاره ده. نمبر 1 پستورو ایمان راوړل چې دی به پستورو ایمان راوړي. نمبر 2 تقدیر انکار کول، او نمبر 3 چې حاکمان به ظلم کوي. او یو بل حدیث کې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې دا آیت زما د امت د آخري وخت زمانه د آخري زمانه کې د الله عزوجل تقدیر انکار کول والا خلکو باره کې نازل شوی دی. آیت یاد ک کوم آیت یاد ک ذوقوا مس سقر ان كل شيء خلقناه بقدر، چې د دوزخ د اور لګي دو مزي واخلا، بشک موږ هر شی په یو مقرر اندازې پیدا کړی دی. یعنی د امت آخري زمانه کې چې کوم خلق وي نو هغه چې تقدیر باندې ایمان نه وروړي داغي انجام په دې آیت کې لیکل دی. ٹھیک شو کنه؟ نو الله په تقدیر په لوح محفوظ کې لیکل دی، او چې څوک په تقدیر ایمان نه وروړي دا غي خلکو به بیا د انجام. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چې جنت کې به د مور او پلار نافرمان، د جادو باندې ایمان ساتلو والا، عادي شراب خور، عادي یعنی عادتن اسکی، دا عادت ته دا نه چې کله کله اسکی، عادتن اسکی، او تقدیر انکار کولو والا دی په جنت کې نه داخليږي. اوس تقدیر باندې ایمان دروړو تقاضا څه ده؟ په دې خبره یقین لرل چې هر شی لیکل شوی دی. دا خبره ز بیا تاسو ته دهراوم ځکه چې دا درته ښه صفا شي چې ایمان هم سم مضبوط شي. عمر شو، رزق شو، دا ټول په تقدیر کې لیکلي دي. حسن رضی الله عنه وی چې الله مخلوقات پیدا کړ او اغي سره داغي تقدیر پیدا کړ، داغي د عمرونه مطابق داغي تقدیر تقسیم کړ، او دای رزق هم دای تقدیر مطابق تقسیم کړ، او دای ازمایش، تندرستی، صحت تایم د تقدیر مطابق تقسیم کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم کس ته ډیر فکر وي د دنیا، یعنی هغه ته ټول فکر د دنیا وي، الله به دغه کارونه پریشان کی، یعنی خوار واره بشي، ګډ وډ بشي، او د هغه مفلسی، دغه غربت په دغه دوه سترګو منځ کې کی، یعنی بالکل هغه ته د خپل مفلسۍ علاوه بل څه ښکاري نه، او چې هر څه وینو هم به هغه د غریبانه یریږي، او چې د چا نیت آخرت طرف ته وي نو الله به دغه ټول کارونه سم کی، او دغه په زړه کې به بې پروايي واچي، یعنی هغه به بیا ډیره پروا نه چې څه به کیږي او څه به نه کیږي، او دنیا به سرټیټي هغه لرازي، یعنی هغه په مونږ دنیا پسې منډې نه وهي، دنیا به په خپل هغه ته ملاويږي. خو د اولاد ملاوېدل، اولاد زموږ ژوند کې راتلل، دا هم مقرره ده چې کم سا تراتلل دي هغه به راځي چې څوک سمو کی. بیماری هم تقدیر په وجه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې جاهلیت کې د جاهلیت سلور اوصاف زما په امت کې به موجود وي چې کم به خلک چرم نه پریدي، یعنی جاهلیت نه پس اسلام راغی، په کار دي چې ټول اوصاف مونږ د جاهلیت پریخیو، نو چې نه سلور به داسې وي چې هغه به زما په قوم کې بیا هم وي، هغه به دي نه پریدي. ای کې اولنې څه دي؟ نوحه کول، دا په مړو باندې چې خلک په زور زور आवाज کې جاړي او ځان وخي او مخ ټکي، دا نوحه کولی. جړه اجازه شته، او په اوچت आवाज جړه کول او په زور زور خبرې کول چې یا الله دا دې سوکړه، یا کسته आवाज کول په اوچت आवाज کې جړه، دا منع ده. دویم سبقي حسب نسب کې تانه ورکول. زموږ سم د مسلمانان خلک چې د واده وخت راشي بیا وی چې نه دا په ذات کې مونږ نه کم دي، دا په خاندان کې مونږ نه کم دي، حالانکه زموږ د ټولو ذات آدم علیه السلام سره ملاوي. ټیک ده، تاسو دې ته وګورئ چې تاسو سره گزاران کیږي نه کیږي، خو څوک په ذات په وجه کوز ګڼل، دا حسب نسب کې تان کول دی، او دا د جاهلیت طریقه وه. نو دریم څه شی دی چې بیماری ته ویل چې دا متعدی ده، دا ویل چې یو د خارخي اوخ په وجه باندې ټولو ته خارخ ولګېد. سوال دا دی چې اولنی اوخ ته خارخ چا ولګو؟ مثلا اوس دا کوویډ نو
ټیک ده چې موږ خپل حفاظت هم کول دي چې وبا وي، خو بیا خلک سم ګرمول چې دا د تانه موږ ته ولګېد او هغه د بالکل یو مجرم جوړول. دا نه ده. د وبا نم چې چاته مړ کېدلو یې مړه شو او چاته چې جمدي پاتې کېدلو جمدي پاتې شو. بعضې وخت په پوره کور کې ټولو ته کرونا وشوه، یو کس ته ونه شوه. نو که دا بیماري متعدي وه او خلکو نه یو بل ته لګېده، د یو کس ته ولې ونه لګېده؟ ټیک ده بیماري یو بل نه لګي، خو دا هم د الله اذن وي. نو چې کوم کس الله بچ کوي بچ به یې کي. ټیک ده. او څلورمه خبره څه وه چې د فلاني ستوري په وجه باران وشو. دا ټول د جاهلیت په اوصاف کې دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مبارک وي چې دا څلور خبرې به زما په امت کې وي، نور خبرې به پرېږدي خو دا به بیا هم وي. نو الله تعالی صفا ویلی دی په قرآن کې، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی الله یسیر. هیڅ یو مصیبت نرسی په ځمکه کې او نه ستاسو په نفسو کې مگر هغه په کتاب یعنی لوح محفوظ کې درج دی، لیکلی دی. د دې نه روان دی چې موږ هغه پیدا کړو. بېشکه دا په الله آسان دی. دا قرآن کې الله ویلی دی چې لا مصیبت ما پیدا کړم نه دی، ما لیکلی دی هغه شی. بیا مخکې وی چې دا ولی دی لکۍ لا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم والله لا يحب كل مختال فخور. دا د پاره د دې چې تاسو په هغې غمونه کې کوم چې تاسو نه فوت کیږي او نه بشي غاوره په هغې کوم چې هغه درکړي دي، او الله څوک لوی کوونکې فخر کوونکې نه خوښوي. دې نه څه پته چلی چې که څه تکلیف راشي یا بیماری راشي، یو ټکی یاد ساتئ، مکتوب دا لیکلی و، دا راتللو، دا د الله فیصله وه. رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. الله څه کوي؟ الله تاسو سره ډیره مینه کوي. هغه د غټ مصیبت نه بچ کولو دپاره تاسو په وړوکي مشکل کې واچئ، او تاسو د غټ مصیبت نه خبر نه یې، نو تاسو ته هغه وړوکي مصیبت هم بیا لوی لګي که نه. حالانکې د هغې نه ستاسو ګناهونه هم رجیږي او هغې سره تاسو الله ته هم رانږدې شئ، هغه ته رجوع کې. نو یاد ساتئ چې چرم د الله په باره کې بدګماني ونه کړئ چې هغه زه ناجوړه کړم نو ما سره بد وکړه، دا نور خلک په صحت کې دي او زه ولې ناجوړه یم. ځکه چې د الله هر فیصله په عدل مبني ده، په حکمت باندې ده. تکلیف راشي نو دا ضرور سوچ کوئ چې دا الله ما سره ظلم نه دی کړی، دا د الله عدل دی، دا حکمت دی او حکمت نه صرف الله خبر دی. ابن دلمی وی چې زه ابي بن کعب له حاضر شوم او هغه ته مې وویل چې زما په زړه کې د تقدیر په باره کې څه شکوک او شبهات پیدا شوي دي، نو تاسو ما ته د دې باره کې ووایئ، کیدای شي چې الله دا شکونه زما زړه نه وباسي. نو ابي بن کعب ابي بن کعب رضی الله عنه ویل چې الله تعالی که ځمکې والو ته او اسمان والو ته عذاب ورکول غواړي نو ورکولی شي، او هغه به په هغې ظلم کولو والا نه وي، او که هغه په هغې رحمت کوي نو د هغه رحمت هغې دپاره د هغې د اعمال نه بهتره دی. او که ته د احد غر عمره سره زر راوړې او ورسره ته په تقدیر ایمان نه راوړې نو هغه تعالی فایده نه درکوي. او چې څو پورې ته دا یقین ونه کې چې څه تا ته را رسېدلي دي هغه تا نه ختمېدو واله نو، او چې څه تا ته نه دي را رسېدلي هغه هرګز تا ته ملاوېدو واله نو. نو که تا دې باندې یقین ونه که نو د دې بغیر ته مړ شوې نو ته به دوزخ ته ځې. او ابن دلمی وایي چې زه بیا عبدالله بن مسعود ته لاړم رضی الله عنه او هغه ته مې همدغه خبره وکړه. نو هغه ووایي چې او بیا وی زه حذیفه بن یمان له لاړم، هغه هم راته همدغه خبره وکړه کوم چې دې دواړو کړې وه. بیا زید بن ثابت رضی الله عنه له لاړم، هغه هم راته همدغه خبره وکړه. او هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه همدغه شانته یو حدیث ماته واورولو. دې نه څه پته لګي چې صحابه کرام ایمان څونه ټیکو، هغې ته پته وه چې په کوم شي ایمان راوړل دي او څنګه ایمان راوړل دي. او که نن موږ نه څوک تا تپوس وکړي چې تقدیر څه وي نو موږ داسې ویلی شو چې څنګه صحابه ویلی دی چې تقدیر د الله فیصلې دي او په ظلم باندې نه وي، هغه د الله رحمت دی او د الله رحمت زموږ اعمال نه زیات بهتره دی. او که نیک عمل زموږ یوم نیک عمل قبول نه دی قبلېدو والا که موږ په تقدیر ایمان نه لرو، او چې څه موږ ته رارسي هغه خطا کېدی نه شي، او چې څه خطا شو هغه راتللی ډونو.
نو په دې باندې یقین ساتل دي. ټیک شو چې د الله هر فیصله په حکمت او په عدل ده. ټیک شو. او الله ظالم نه دی. بظاهر چې کوم شی تاسو ته شر مخکاری کنه هغه خپل دنه خیر لري. مثلا سوره الکهف کې تاسو ویلی دي هغه کې تاسو دوباره وایي چې خضر علی السلام چې کوم ماشوم مړ کړو هغه باره کې څه ویلیو. قرآن پای باره کې څه وایي واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما. او پاتې شو هغه هلک نو د هغه مور پلار دواړه مؤمنان وو. نو موږ سره یاره وشوه که هغه چرته دوی په سرکشي او کفر کې اخته نه کی. نو موږ اراده وکړه چې دوی دواړو ته د دې رب بدله ورکي چې پاکیزګۍ کې د دې نه بهتره او شفقت کې ډیر زیات نږدې وي. یعنی روایت کې دی چې الله هغې له په بدل کې لور عطا کړه. یعنی هغه چې کوم روان زوی و چې کوم بدي پوزې له راوستې وې د هغه په بدل کې ورته الله یو ډېره پاکه جینۍ ورکړه چې کوم پاکیزه اخلاق واله وه او ډېر خیال یې کولو د دې. دقسې دویم مثال ام مریم چې وه د بیبي مریم مور هغې الله ته دا دعا کړې وه سوال یې کړی چې الله که تا ماله زوی راکړه نو زه به ستا په لاره کې وقف کړم. نو الله څه وکړل هغې له زوی په ځای لور ورکړه. او زمونږ که چېرته څوک زوی غواړي لور وشي نو څه به وایي چې دا څو شو. او هغې لور نه عیسی علیه السلام پیدا شو. نو دا څومره لوی سعادت و. نو دینا دا ثابتېږي چې د مؤمن په هر حال کې خیر وي او د الله هر فیصله کې خیر وي. او یو حدیث هم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې د مؤمن معامله هم ډیره عجیبه ده. هغه له په هر خبره کې خیر دی او دا د مؤمن نه علاوه بل چا دپاره نه دی. که په هغه خوشحالي راځي نو هغه په هغې شکر ادا کوي او هغه دپاره بهتره شي. او که په هغه څه مشکل راځي څه ګران وخت راشي هغه پې صبر وکړي نو هغه هغه دپاره بهتره دی. ٹھیک شو. نو شکر کول ډیر د فائدې شی دی. حدیث ته الطاعم الشاکر کالصائم الصابر. یعنی چې څوک خوراک سکاک وکړي او بیا شکر ادا کړي هغه داسې روزدار په شانته دی کوم چې خوراک نه کوي صبر کوي. د هغې هم اجر شته. صرف د روزې اجر نه دی چې خوراک وکړي او شکر وکړي نو د هغې هم اجر دی. نو الله چې په کوم حال کې تاسو ساتي که هغې په مطابق تاسو صحیح عمل کوئ نو تاسو له اجر هم اجر دی. ٹھیک شو. نو دا خپل عادت جوړ کې چې په هر شي کې خیر لټوي او په خیر په پهلو نظر ساتي. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې نبی چې ابن آدم دو شیزونه نه خوښي. دو شیزونه د هغه چرې نه خوښ. نمبر 1 مرګ. حالانکه مؤمن د پاره مرګ د فتنو نه زیات ښه دی. او نمبر 2 د مال قلت چې مال را سره کم شو. حالانکه د مال قلت حساب کتاب کې د کمۍ سبب دی. کمال کم دی نو ظاهره ده چې حساب هم کم کیږي کنه. او کمال زیات دی نو بیا به حساب هم زیات ورکوي. خو په ژوند کې چې څه حادثه راشي نو بیا به څه وایي. قرآن درته دا یې چل ښیي لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. تاسو هغه ځان دپاره بد مه ګڼئ بلکې هغه تاسو له بهتره دی. نو ابو سفیان هم ویلی دي چې کوم انسان چې څه نه خوښوي هغه دپاره بهتره دی او چې څه خوښوي د هغې نه زیات انسان چې څه نه خوښوي هغه دپاره بهتره دی د هغې نه چې کوم شي هغه خوښوي. ولې چې کوم شي د هغه خوښ نه وي هغه دعا طرف ته بوځي. چې بنده باندې داسې حالات وي چې بنده نه خوښ نو بیا به انسان دعا کوي چې الله دا مالا بدل کا. او چې کوم شي هغه خوښوي هغې ته هغه اور ولګوي. یعنی د دنیا عیش و عشرت غوښتل. بعضې وخت چې دنیا عیش و عشرت بنده واړي هغې سره څه کېږي انسان د الله نه لرې شي که نه. ښه د الله فیصلو حکمت باندې مونږه کله پوهېږو. بعض اوقات د تکلیف انجام مونږ ته ښکاره شي نو بیا مونږ ډېر خوشحاله شو. بیا مونږه د الله د فیصلو په حکمت پوه شو. ابن عمر ووی چې انسان د الله نه خیر غواړي او هغې دپاره او چې الله هغه له څه شي خوښ کړي یعنی هغه دپاره تکلیف خوښ کړي نو هغه د خپل رب نه ناراضه شي او بیا د انجام انتظار نه کوي. خو چې کله انجام مخې ته راشي نو بیا هغه ته پته ولګي چې دا خو الله زما په حق کې بهتري کړې وه چې زه یې د ګرانې لارې نه تیر کړم او نه پس ته دا نعمت راکړه. هغه الله زموږ مصلحتونو باره کې مونږ نه زیات خبر دی. نو بیا مونږ ته کول څه دي د الله په فیصلو اعتماد کول پکار دي.
اکثر ماشومان می کنه واړه د مور پلار نه خپوي، سهار سهار هم سکول ته ولې ولېږم، چټي ته مې نه پریدي، چاکلیټ خوړو ته مې نه پریدي، شپې ته ولې نشم خوړې، دا ولې نشم کولې، که هوم ورک مې ونه کړو نو څه چل به وشي، دونه سختي ولې وکړه. خو چې لوی شي نو بیا شکر کوي چې ښه ده چې تاسو راباندې سبق ووایي، ښه ده چې دې ورځ ته مو ورسول. نو دقسې موږ ته د الله په فیصلو م اعتماد پکار دی. ابن تیمیه ویلي دي چې مصائب یعنی مصیبتونه عام خلکو په حق کې رحمت اور نعمت دي، سوای هغه وخت کې چې د دې مصیبتونو په وجه هغه مصیبت والا کس هغې نه غټ نافرمانۍ یا مصیبت کې مبتلا شي چې کوم دای ناولو، نو آی وخت به دا مصیبت هغه دپاره شر جوړ شي. خو که هغه د مصیبت په وجه نیکۍ طرف ته راغی، یعنې دعا یې شروع کړه، نیک کارونه یې شروع کړو، نو هغه مصیبت به هغه له د خیر سبب شي. او څلورمه خبره بیا څه شوه؟ د تقدیر په فیصلو باندې الله نه رضا اوسېدل دي او خفه کېدل نه دي. الله ته الزام نه دي ورکول، الله په تقسیم رضا کېدل دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې الله په تقسیم رضا اوسه نو ته به خلکو کې ټولو کې لوی غني جوړ شي. هر حال کې د الله شکر ادا کول دي، خوشاله کې الحمدلله، او که تکلیف راشي نو الحمدلله علی کل حال. د حسن رحمت الله علیه نه روایت دی چې ته د الله نه رضا شه نو الله به تا نه رضا شي. مونږ خو غواړو که نه چې الله مونږ نه رضا شي، نو بیا د الله د تقدیر باندې رضا شه، او د الله چې کوم حق دی هغه ته خپل طرف نه ادا کوه. تا نه دي اورېدلې چې د الله فرمان دی رضی الله عنهم ورضوا عنه، الله هغې نه رضا شو او هغې الله نه رضا شو. نو د الله نه د رضا کېدو فایده څه ده؟ چې څوک الله نه رضا شي د هغه په ژوند کې برکت او وسعت راشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله تبارک وتعالی خپل بندیانو له چې سم ورکوي بیا په هغې کې دی امتحان وملي. نو چې کم کس ته الله په تقسیم رضا شي نو الله هغه له برکت او وسعت ورکي، او چې څوک نه رضا کیږي هغه ته برکت نه ملاویږي. نو په خلم د رب د رضا کلمات ادا کول پکار دي. مثلا نبی صلی الله علیه وسلم زوی ابراهیم چې وفات شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ویلیو چې وستر کې مې جاړي او زړه مې خپه دی، خو زه دا نه ویم، یعنی چې څه مې په زړه دي هغه نه ویم، او هغه زما رب چې کوم دی هغه راضي دی، هغه رضا دی، نو زما د ژبې نه به هېڅ داسې خبره نه روزي. ابراهیم ستا د جدایۍ په سبب څه ډېر غمګین یم، خو د خپل غم اظهار هغه په جړا په صورت کې وکړو، خو د الله د خفه کولو والا هېڅ کلمات یې ونه وې، د الله نه خفه نه شو، دا یې ونه وې چې الله ما سره دا ولې وکړل، داسې قسمه هېڅ کلمات یې ونه وې. نو مونږ ته څه کول دي؟ د الله د فیصلو مخامخ خپل سر ټیټول دي چې الله ستا فیصله ده ما قبوله ده. او د توکل فایده څه ده؟ چې انسان کې اعتماد پیدا شي، اطمینان پیدا شي، چې سم ښه یا بد وي هغه پرسکون وي، مطمئن وي چې الله کړی دی بس ټیک به یې کړي. یو بل خبرم ده، بنده چې څنګه ګمان کوي د الله په باره کې الله هغه سره همغه شان معامله کوي. یو حدیث مطابق دی چې یو کس ناجوړه شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وویل چې لا بأس طهور ان شاء الله، یعنی هیڅ خبره نه ده، دا پاک ستا د پاکولو ذریعه ده دا ناجوړتیا. نو هغه ورته وویل چې تاسو دا وایئ چې دې نه به زما ګناهونه وینځلي کېږي؟ هرګز نه، دا خو دومره سخته تبه ده، ډېر سخت قسم تبه ده، او یو بوډا باندې جوش وهي، او دا به بې د قبر ته رسولو پرېږدي یې نه، او د کسې لکه دا به ما قبر ته رسي، دا تبه او دا ناجوړتیا، او د کسې بد بد ټکي وویل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی چې ښه نو بس بیا به همدقسې وي. نو مطلب چې الله نه ښه ګمان لرې نو الله به تاسو له ښه کوي، او چې کوم شی تاسو پریشانه کوي که نه نو داسې وکړئ چې هغه شی په ذهن کې راولئ چې ما یو پنډوکې وتړه او بیا د الله ته وسپارئ، او ورته الله زه یې نشم کولی، ته زما زړه نه دا یره لرې که، ته د دې حفاظت وکړه، ته د دې حفاظت کولو والی تا دا پیدا کړی دی. ٹھیک شو؟ مثلا موسی علیه السلام مور څه کړي او څه نو کړی، او بیا چرته موسی علیه السلام په اوبو کې واچولو، او بیا هغه چرته ورسېده، چرته لوی شو، او بیا څومره غټ مقام ولا الله ورکړ، څه ولا ورنکړه. 5 اولو العزم رسولانو کې یو دقسې د یوسف علیه السلام مثال وګورئ، د یعقوب علیه السلام په زړه کې څونه یرې وې،
څونه ترهې وي چې کوم هر مور او پلار په زړه کې خپل اولاد د پاره وي، خاص کر چې لا اولاد خاص الخاص هم وي. او هر واقعیا د یوسف علی السلام په ژوند کې هغه رااله کوم چې هغه نه غوښته، خو والله غالب علی امری، الله په خپل فیصلو باندې غالب وي. او هغه وشو چې کوم هغه نه غوښتل کوی کې وګرځاو، هغه غوښتل چې کوی کې وګرځي. عزیز مصر په لاسونو کې خرڅ شو، هغه غوښتل دا، هغه جیل ته لاړ، عزیز مصر کور کې ورسره سو شو، یو مشکل پاغه راتله، خو انجام یې سو شو، چرته ورسېد، نبوت هم ملاو شو، بادشاہت هم ملاو شو، هر شی الله داغه په اختیار کې ورک، خو دا غینا ولې ولا ټریننګ وکړو. دا د الله حکمت و چې په دې حالاتو نه تیر کو. نو مونږ د پاره څه سبق دی چې مونږ ته نشته پتا چې کوم شیزونه نه مونږ یریږو او که هغه نوي نو سبق کیږي، ځکه چې کیږي مغه چې کوم الله غواړي نو مشکلات برازي هغه نه به خیر ومروزي. د مؤمن درجه بعض اوقات هغه تکلیف نه زیات اوچتیږي، یو تکلیف چې کوم پاغه راځي هغه نه هغه زیات اوچتیږي بنسبت چې اکم نعمت هغه سره نعمت په وړو کې وي او هغه نه پستا یا داینه اول چې کوم تکلیف پاغه تیر شو درجه هغه نه زیات اوچتی شي. نو ځکه چې کلم پتا سو مصیبت راشي نو همیشه د الله نه د اجر امید ساته. نبی صلی الله علیه وسلم ویلیو چې مسلمان باندې سم مصیبت، بیماری، تکلیف یا غم داسې ناراضي دی پورې چې یو ازغیم چې هغه ته ولګي نو الله دا غي په بدل کې دا غي سو ګناه لري کی، یعنی هر شیز چې تاسو تکلیف رسی ایسر ګناه راځي. او پنځم رکن زمونږ سو چې تقدیر فیصلو کې پچاته الزام نه ورکوي. مثلا سکار خراب شي کنه او مونږ بازار نه سیوالو بیا بل توایو تاره تویلیو چې دا واخله تا بوتلم فلانی زیته، دا یاد ساتي چې هر شی ته الله د طرف وي. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. او کچره الله تا ته سنقصان ورسوله نو د هغه نه سوا څوک د هغې لرې کوونکي نشته. او که چیرې ستا ښېګړه نو د هغه فضل څوک منع کولی نشي، منع کوونکي نشته. هغه رسوي په خپل بندګانو ته، خپل بندګانو کې چاته چې هغه غواړي او هغه بخښونکی او ډیر مهربانه دی. ٹھیک شو کنه؟ نو غیر الله د چا نفع او د نقصان مالک نه دی. ما اصاب من مصیبت الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. هیڅ یو مصیبت نرسي مگر د الله په حکم سره، او څوک چې په الله ایمان راوړي هغه د دې سره هغه دغه سره هدایت کوي او الله په دې شی باندې پوهه دی. هغه ته الله دا زړه ته الله هدایت ورکوي او الله په هر شي باندې پوهه دی. نو پوره دنیا کې یو ځای شي انسان ته فائدہ نشي رسوله که غواړي او د الله اذن څوک نشي ودرولې، نو کله تکلیف یې راوي الله ته وسپاره. فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. نو تاسو په ډېر زر یاد کې چې څه تاسو ته وایم او زه خپل کار معاملہ الله ته سپارم، بشک الله بندګانو لرا لیدون کې دی. ٹھیک شو؟ نو دا څه شویو، دا اصل کې آل فرعون کې یو مومن کسو، هغه د فرعون خلاف د موسی علیه السلام په کلاو تایید وکړو، دا په حق کې خبره وکړه. نو ممکنه و چې هغې بیا د پسې به م راتلل، دی به م قتل کولو، خو الله د چالونو د الله د هغې د چالونو نه دا مومن سړی بچ کړ. ولې چې د ویلو چې وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. د الله ته خپل معامله وسپارله، حق ته پاره خبره وکړه او ځان یې الله ته وسپاره، دا نه چې بیا په یارې کې ناستو. نو خپل ځان، خپل بچي، خپل معاملات الله ته وسپاره، او چې کوم شي الله ته وسپارلی شي الله یې ټیک کړي. او چې کله داسې څه کار وشي چې کوم نه خوښ آی وخت کې منفي جملې ویلو نه پرهیز کوئ، غلطې خبرې مه کوئ.
دا اعتراض او الله بارکه بدګماني ده چې دا ولی شو چا وکړ. بعضې خلک وایي که نه څوک مړ شي نو وایي د ده خو د تلو عمر نه وایي دا ځوان یې واغسته موږ بوډاګان ناست یو. دا ډېر غلطې خبرې دي. الله مرضي ده، الله خبر دی چې کم کس مړ کول دي کم بچ کول دي. ابن مسعود وایي چې تاسو کې که یو کس د اور سکاره مضبوط ونیسي دې پورې چې هغه مړه شي دا دې نه بهتره دی چې که هغه د الله په تقدیر باره کې دا وایي چې کاش داسې نه وی شوی. یعنی خیر دی د اور سکاره ونیوه خو دا مه وایه چې کاش چې داسې نه وی شوی. دا کاش ټکي چې دی دا د شیطان دروازه کولاوي. نو په مشکل وخت کې به بیا څه وایې؟ قدر الله وما شاء فعل. الله تقدیر چې څه الله غوښتل مکتوب. او داسې ټکي مه وایې چې کوم نه الله خفه شي. ومه خبره دا ده چې تقدیر نه بهانه مه جوړوئ. مثلا چې اوس په غارو خې چې هلته نه ټوپ کي او ځان مړ کي او بیا وایي چې دا خو تقدیر کې لیکلي وو. دا کس ته چې څوک هغه تاسو عملو. بل دا چې مونږ ته احتیاط کوشش او بچاو هم کول دي. مونږ یو دم داسې کار که مونږ چېرته څه نیک کار وکړو نو هغه مونږ په تقدیر دی نه الزام لګو. یعقوب علیه السلام پیغمبر و هغه خپل زامنو ته ووایي چې تاسو په بیل بیل دروازو مې سره ته داخل شئ او ورسره یې ووایي چې د الله تقدیر به په خپل ځای زه خپل طرف نه احتیاط کوم. او تقدیر کې اتم رکن څه دی چې په تقدیر بحث و مباحثه مه کوئ. نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې کله زما د صحابه باره کې تذکره کیږي نو ته چپ اوسه. یعنی د هغوی څه کوتاهي یا غلطي باندې ډسکشن مه کوه. چې کله د ستورو ذکر کیږي ته خاموش اوسه. چې کله د تقدیر د مسلې ذکر کیږي نو ته چپ اوسه. ولې چې تقدیر د الله راز دی او هغه مونږ ته د خپل هیڅ کار نه دی ویلی او نه د دې ضرورت شته. دا د الله راز دی هغه ولې مونږ ته وایي. وی یو حدیث دی چې یو ځل صحابه په تقدیر بحث کولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وکتل نو دونه غوسه کې راغی چې مخ یې تک سور شو. بندوي چې لکه د هغه په مخ د انار د دانو رس چا اچولی وي. نو څوک چې د ایمان وروړي او د الله د حکم تعمیل کوي نو دا شی انسان د کفر او د شرک نه بچ کوي. شرعي احکام باندې بیا بنده اعتراض نه کوي، دې نه بنده بچ شي. په تقدیر ایمان سره د انسان یقین د اراده او توکل پخېږي. نو دا یاد ساتئ چې هغې وخت پورې اطمینان ورته نه نصیبېږي څو پورې چې په تقدیر ایمان نه لري. تقدیر نه رضا کېدو والا کس دنیا هم جنت شي ځکه چې هغه وایي چې څه چې زما رب غواړي همغه کېږي لګیا ده، هغه ته هغه بهتره ښکاري. بل دا چې ښه تقدیر حصول دپاره او د بد تقدیر نه بچ کېدو دپاره دعاګانې هم دي. په مشکل وخت کې په پریشانۍ کې ډیر دا دعا وایه. حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم. ما له الله کافي دی، د هغه نه سوا څوک معبود نشته. ما هم په هغه باندې باور وکړه او هغه د عرش عظیم مالک دی. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے زمونږ ربا مونږ منیسا کچره مونږ نه هیر وشي یا مونږ نه خطا وشي. اے زمونږ ربا په مونږ باندې بوج ما اچوي څنګه چې تا زمونږ نه وړاندې خلکو باندې واچولو. اے زمونږ ربا په مونږ هغه بوج ما اچوي د کوم چې په مونږ کې طاقت نشته او مونږ ته معافي وکې او مونږ وبخې او رحم را باندې وکې. ته زمونږ مالک یې، ته زمونږ نو زمونږه مدد وکړي په کافرانو خلکو باندې. او مسنون دعاګانې کمی دي. لا حول ولا قوة الا بالله. د الله د مدد بغیر نه څه لرې کیدی شي مونږ نه او نه مونږ ته د څه کولو قوت ملاویدی شي. یعنی د نیکی کولو طاقت او د شر نه بچ کېدو همت د الله د مدد بغیر ممکن نه دی. دا کلمه د جنت په خزانو کې یو خزانه ده. د دې ډیر کثرت سره تکرار کول پکار دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته حضرت عبدالله بن قیس رضی الله عنه بیان دي چې ماته حضور اقدس صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې زه تا ته داسې کلمې طرف ته رهنمایي ونه کم چې د جنت په خزانو کې دي. وی ما ورته وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کومه کلمه ده؟
نو هغه ووایي چې هغه کلمه لا حول ولا قوة الا بالله ده. ابو هريره وی چې زه دا غنم چې تاسو دام وې چې انسان لا حول ولا قوت وی نو الله وی چې زما بنده ما ته سر ټیټ ک او زه خزانه ما ته اوسپاره. حول چې دی کنه هغه تبدیلی ته وی، یعنی هیڅ شی بدلی دی نشي سوای دی چې الله غواړي. او دا دعا د جنت دروازو کې یو دروازم ده، او نبی صلی الله علیه وسلم یو فرمان مطابق دا جنت کې بوټي لګول والا عمل دی. ابو ذر وی چې زما خلیل صلی الله علیه وسلم وشي زنو وصیت کړو، هغه کې یو داو چې زه د لا حول ولا قوت الا بالله کثرت کم. دایم ویل چې د چا اخری کلام وی دا لا اله الا الله والله اکبر، نو لا حول ولا قوة الا بالله، نو هغه ته اور سنوي. لا اله الا الله والله اکبر چې بندوي نو الله فرمایي چې زما بنده رښتیا وې، زما بغیر څوک معبود نشته او زه باقي ټولو کې لوی یم. چې بنده لا اله الا الله وحده وې نو الله وې زما بنده رښتیا وې، یو زما بغیر بل یو زما نه علاوه څوک معبود نشته. چې بنده وی لا اله الا الله لا شریک له نو الله فرمایي زما بنده رښتیا وې، زما نه سوا څوک معبود نشتا او زما څوک شریک نشتا. چې بنده وی لا اله الا الله له الملك وله الحمد نو هغه فرمایي چې زما بنده رښتیا وې، زما سوا څوک معبود نشتا، بادشاہي مال ده او تعریف هم زما ته پاره ده. او چې بنده وی لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله نو الله فرمایي چې زما بنده رښتیا وې، زما سوا څوک معبود نشتا او زما توفیق بغیر بچ کېدل نشتا او نه د نیکه طاقت شته. نو چاته چې مرګ وخت کې دا کلمات نصیب شو اور به هغه ته سنوي لا اله الا الله والله اکبر، لا اله الا الله وحده لا شریک، لا اله الا الله لا شریک له، لا اله الا الله له الملك وله الحمد، لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله. د بد تقدیر نه بچ کېدو د پاره هم دعاګانې دي. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اے الله بشک زه د سخت مشقت، د بدبختۍ موندونه او د بد تقدیر او د دشمنانو خوشالیدونه ستا پناه غواړم. جهد البلا داسې مصیبت چې د کم برداشت کولو انسان کې طاقت نه وي، چې په کم وجه یا د ایمان لاړ شي او یا د ژوند بیلي. نو یا الله داسې مصیبت را باندې وانه چې ازمایش دو قسمه وي، یو جسمانی وي مثلا بیماری د ګیډې درد، سر درد یا نورې بیماری، او دا ازمایش هم مصیبت ده. او دویم چې دین هغه ذهنی یا د زړه بیماری وي، پریشانی، اضطراب، ډیپریشن، یا څوک پتا سو الزام ولګي د چا بد سلوکی کنه، نو ښه کارونه رانه پاتې شي، موږ دونه پریشان شو داسې چې چلو شي. نو بعضې مصائب داسې وي چې ناړو ایمان د بنده وړکي. نو یا الله داسې مصیبت را باندې وامچو، بیا د خولې نه داسې ټکي وځي چې څه فایده وشوه چې دین خدمت مې وکړو، څه فایده وشوه چې ما قرآن ووایې. نو دا شیزونه انسان د حق نه واړي او ټول عمل برباد شي. نو دا دعا چې الله داسې مصیبتونو نه مې وساته. دریم د درک شقا، درک منتلو ته وایي، او شقا هغه شی چې کم تباهی ته ورسي، یعنی داسې مشقت چې کم په وجه انسان په ګناونو او په نافرمانو کې پریوزي. ځکه چې بعضې خلک چې تکلیف پې راشي نو څه کوي، جادوګر له لاړ شي، نجومي له لاړ شي، حل د پاره ای سره سو شي، ټول عمل برباد، هغه مشکل په خپل ځای پاتې، عمل هم برباد. او څلورم شی وي سوء القضاء، بد تقدیر، د تقدیر داسې فیصله چې کم انسان غمگین کی. انسان خپل ځان باره کې یا د بل چا په باره کې غلطه فیصله کول، یا عدالت کې چې انسان په باره کې بد فیصله وشي، یا الله هغه کس باره کې ان نور انسانان بد رائے قائم کی، غټ ایوي چې دی خسړې نه دی، داسې دغه مشورتیا وشي. نو الله دې ټولو نه مونږه بچ کی. وشماتة الاعداء، مصیبت کې د دشمنانو خوشاله دل چې په مونږ دشمنان خوشاله نشي.
او زوال نعمت نبم رسول الله صلی الله علیه وسلم پناه غوښته. اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءة نقمتک وجميع سخطک. اے الله بشکه زه د ستا راکړې نعمتونو د زوال نه، ستا راکړې عافیت د بدلیدو نه، او ستا د اچانک راتلونکي سزا نه، او ستا د هر قسم خفګان نه زه ستا پناه غواړم. ٹھیک شو؟ بل دی اللهم انی اسألک الرضا بالقضاء. یا الله زه تانه د دې سوال کوم چې تقدیر نافذ کېدو نه پس ته ما رضا کا. وی یحیی بن معاذ نه تپوس وکړی شو چې بنده د الله تقدیر باندې رضا کېدو په مقام څنګه رسیدي شي. نو هغه ورته وی چې کله انسان خپل نفس په څلور شیزونو قایم کی چې کوم سره هغه د الله سره معامله کوي. نمبر 1 چې هغه دا وی چې الله ته کما ته عطا کې سراکه زبې قبلوم. 2 کته ما محروم ساتي نو زبر رضایم. کته ما پریدي نو زبستا عبادت کوم، او کته ما روغ واړي نو زبستا په پکار لبیک ویم. ٹھیک شو؟ او یو بل دعا چې کوم سحر ماخام درې ځله وایې دا د جنت واجب کولو دعا ده. رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. زه د الله پاک خپل رب کې دو مانده، د اسلام په دین کې دو، او محمد صلی الله علیه وسلم د خپل نبی کې دو مانده رضایم. کم چې د زړه نه کم کس چې د زړه نه درې ځله دا وایي سحر ماخام هغه له جنت واجب شي. مقرر کړي تقدیر چې کوم اوله نه مقرر کړي شوی دی دا هغه د شر نه هم پناه غوښتو دعا شته. وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. چې الله زما د پاره هغه شي کې برکت راکړي چې کوم تا ماته عطا کړی دی، او د هغه شي د شر نه مې بچ کړي چې کوم تا مالا مقرر کړی دی ته فیصله کې، او ستا خلاف څوک فیصله نشي کولی. نو آخر کې مونږ د پاره د کولو کار څه دی، او مونږ سره د سبق ضرورت دی هر څه نه چې تقدیر د الله فیصلې دي. مونږ ته په دې رضا اوسېدل دي. مونږ دې د الله در نه پریدو، مونږ دې دغه دعا هغه ته کول پرېنږدو. مونږ دې په اصرار سره، مونږ دې په عاجزۍ سره، او مونږ دې بیا د الله نه دعا کوو. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.